الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نن چکم آیاتون ولستیشو د دې آیاتونو تعلق د انفاق سره ده. انفاق فی سبیل الله، د الله د رضا مطابق، د الله د شریعت مطابق او د الله تعالی د رضا د پاره خرج کول. دا قرآن کی تاسو دا خبره بار بار وینئ چې الله تعالی د دې دوو خبرو ذکر ډیر کوي. جاهدوا باموالکم وانفسکم. دا دو خبره انسان ته ډېرې زیاتې ګرانې دي. یو ورته ځان ډېر ګران دی او خپل مفادات ورته بیا ډېر ګران دي، او په مفاداتو کې ورته د ټولو نه لوی مفاد چې دی هغه مالی مفاد ډېر ګران دی ورته. او د مال ته خو دا مال وایي ځکه په د عربۍ ژبه کې مال یمیلو راکږېدو ته وایي. مایل نو مایل معنا دا سراکو. د عربی یو شاعر ویلی دی وی رأیت الناس قد مالو الى من عنده مالو. وی چې خلکو ته ګورم نو هغه چاته ورکاږه دي چې چا سره مال لې. ومن لا عنده مالو فعنه الناس قد مالو. او چې چا سره مال نشته نو هغه نه خلک دی بل طرف ته روان دي. او په د عربی ژبه کې د سرو زرو ته ذهب وی، ذهب الذهب والفضه. نو وی رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا. خلق هغه چاته ور روان دي چې سره سرو سپین دي. ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. او چا سره چې سرو سپین نه سو کې سلام هم نالي وی صبرانه غواړي. نو مال په دی وجه دی ته مال وی. الله رب العالمین د انسان نم په دې دواړو خبرو قرباني غواړي. د جان قرباني غواړي او د مال قرباني غواړي. دا عبادت چې تاسو ګوره، دا عبادت چې په موږ باندې کوم فرض دي، نو دا فرض عبادت چې دي دا ټول یا مالی دي یا بدني دي او یا د دې دواړو مشترک دي. داسې یو عبادت پکې تاسو نشئ ښودی چې هغه نه مالی او نه بدني. نو حج ته ګوره مالیم دی بدنیم دی. جهاد مالم پکې خرج کیږي بدنم پکې خرج کیږي. په دې مونځ کې دا بدن خرج کیږي، په روزه کې بدن خرج کیږي. زکات صرف مال دی. نو دا عبادت حقوق ادا کول، د چا حقوق ادا کول پای کې مال راځي، چا خدمت کول، نو دا مالی او بدني عبادتونه دا دواړه دا عبادت کې وسړی د مال په راټینګولو کې او د دې په دې راګیرولو کې دا صرف زما دی، نو دا د سړي د پاره بیا د الله بندګي ډېره ګرانه ده.
د دې وجه نه خو یو صحیح حدیث کې دا راغلی دی، مسند احمد بن حنبل کې دا حدیث دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یجتمع ایمان وشح فی قلب رجل مؤمن ابدا. دا نشي کېدای چې یو سړی په زړه کې د ایمان می او د شومتوب او کنجوستوب دا د ایمان سره دواړه نه جمع کیږي، ځکه د څو پورې ولې د ایمان په لار رواني. دا خو یو مزل دی، دا خو یو تګ دی، دا خو یو کاروان دی، یو قافله ده، دا قافله روانه ده. نو په یو مرحله کې به د پاتې شي، بل مرحله کې به اخر خو به د پاتې کیږي کنه، چې د پیسې نه لګي او قرباني نه کوي او د پیسې سر نه خوږي، دا الله د رضا د پاره د خرج کولو نه د تختی، نو دا به بیا اخر پاتې کیږي، و بیا د ایمان په لار تللی نشي. بیا دا ډیره زیاته اهمه خبره ده، کنجوستوب او شومتوب الله تعالی ته ډیر زیات ناخوښ دی. پیسه خرج کول دا د مؤمن نښه ده، د منافق نښه ده چې ويقبضون ایدیهم. منافق یو نښه ده چې ويقبضون ایدیهم، بد دې خرچې نه ځان را بندوي، دی کوشش کوي چې پیسې بچا کر بس پر نه بدا صرف زما ده. بیا داسې وشي چې دا د پیسې خامار شي، بیا د لپاره خپل هم فایده نه کوي او بل چا له هم په فایده را نه ولي. او د دې شومانو ګوره ډېر عجیبه دلایل دي. زه به صرف هغه خبرې کوم او د علاقې نوم ځکه نه علمه چې کېدای شي چې بیا تاسو وپېژنئ. یو ډېر لوی مالدار سړی دی، د هغه په جومات کې دا زموږ د طالب علمانو زمانې خبره ده. نو زموږ سره یو طالب علم و د هغې د کلي یو سړی هلته امام، نو د هغه په هغه ټول جومات کې پنکې نه وې. نو هغه امام دا نه تپوس وکړه چې ستاسو په دې جومات کې دا پنکې نشته، دا ولې؟ وایي دا چې د دې جومات چې کوم باني دی، دا جومات چې چا جوړ کړی دی او چې څوک د علاقې کې د ټولو نه مالدار سړی دی، وایي هغه ته د خلکو ووایي چې یاره جي اوس جومات خو دې جوړ کړو، نو پنکې خو پکې ولګوه، ګرمي ده چې مونځ کوو نو چې پنکې. وی ورته وی چې ولې تاسو چې په پټو کې ګوډ کوي او بخور کوي او دا د تماکو نه بچي ماتوي، نو په دې کې پکې لګېدلی شي او څو لس منټو له جومات ته راشي او دلته پنکې غواړئ. بیا ورته چا ووایي چې یاره دا تا سره چې دونه ډېر زیات مال دی نو ته زکات ورکې. هغه ورته وایي چې ګوره صفا خبره راته کوم، الله تعالی چې مال څومره راکړی وي د هغې نه مې وله ډېرې کړي دي او کمې کړي مې نه دي، هغې نه مې وله ډېرې لکه دا د دماغ دی، دا د شومانو دلایل دي چې ما د الله تعالی څومره راکړی وي نو ما وله د هغې نه ډېرې کړي دي. نو څه مطلب دی چې نعوذ بالله من ذلک خدای پاک دا خلک دې له پیدا کړي، دا څه کمپني ده چې کمپنۍ ځان له نوکران نیولي چې خدای دې دا ډېر خلک پیدا کړي دا الله تعالی له ډېرې پیسې وګټي. الله تعالی خو وایي ولله خزائن السماوات والارض، د اسمانونو او د ځمکو خزانې خو الله وایي ما سره دي. نو ته خدای له ګټه کې، ته خدای له پې ګټې خدای پاک ته. دا د دې خلکو دلایل دي. پوهېږې په خبره هغه امام وی ما به وایي زه ورته ترجمه م کوم او ما نه ځان له ترجمه کوي، وایي چې داسې یو پاڼه واړوو که نه، وایي دی په پاڼه کې داسې دې طرف ته او دې طرف ته وګوري چې چېرته د زکات ټکی خو پکې نه دی راغلی، نو که د زکات ټکی پکې راغلی نو هغه ټوله پاڼه واړي چې زه دا ما لاس یم راځي مخکې پسې وایه څه پوهړي خو پیسې غواړي، ما ته پته ده. نو بهرحال دا سړی به د ایمان سره اخر څونه پورې لاړ شي، دا به د الله د رضا دپاره څونه پورې لاړ شي. یوازې دا نه چې دا سړی د ایمان د لارې نه به دی واپس کېږي، لازما داسې یو مرحله به راځي، داسې یو مرحله به راځي چې په هغې کې به دی د خدای په ځای د پیسو بندګي کوي. تاسو ته ما بله شپه هغه حدیث ویلی، نبي علیه السلام فرمایي تعس عبد الدینار و عبد الدرهم. عبد ځینې خلک د پیسو بندګانې، نو د خدای بندګي او د پیسو بندګي دواړه نه کېږي. دا چې کوم زموږ په پښتو کې یا په اردو کې دا ډېره زیاته د دنیا په باره کې تاسو ته ما وایي، زه به تاسو ته د اعتدال خبره کوم، ځکه د بې اعتدالۍ زه هم لږ ګډوډ کړی یم. دا بې اعتدالي نه ده، ښه شی نه دی، دا بې اعتدالي نه ده پکار، اعتدال پکار دی. نو هغه په پښتو کې چېرته د چا شعر ما اورېدلی دی، والله عالم چې شاعر به یې څوکي، وایي دینداري او دنیاداري دي سره لرې، ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی. وایي تا نه دی لیدلی؟ یاره ما خو لیدلی، ما په تاریخ کې هم لیدلی دي او ما داسې خلک هم لیدلي دي. دینداري او دنیاداري د یو بل نه لرې لرې نه دي، دینداري او دنیاداري دواړه جمع کېدی شي، خو دین پرستی او دنیا پرستی دواړه نه جمع کېږي.
خدا پرستی او دنیا پرستی دواړه نه جمع کیږي. داسې نشي کېدای چې ته د رب بنده ومې او د پیسو بنده دې ومې، د دواړو بندګي نه کېږي. البته دا کېدای شي دیندار معنا دا ده چې د دین علم هم ورسره دی، او دنیادار معنا دا ده چې پیسې دار معنا څه ده په فارسی کې؟ دا دنیادار یعنی دنیا لرونکی چې دنیا ورسره وي، پیسې. نعم المال الصالح للرجل الصالح ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل. دا دین او دنیا چې دواړه یو دی، چې دا ډېر خوند کوي چې الله صحیح له دین هم ورکي او دنیا هم ولا ورکي، د دین علم هم ولا ورکي او بیا ولا دونه دنیا هم ورکي چې هیڅ چاته محتاج نه وي. ما احسن الدين والدنيا، دا الله نه غوښتل غواړي، الله دې مونږ ته راکړي، بار بار غواړي الله نه. آیډیل انسان دا حدیث مطابق هغه دوه دي، هغه دواړه نبی علیہ السلام جدا جدا ذکر کړی دي. رجل آتاه الله الحکمه فهو يقضي بها ويعلمها، دا آیډیل سړی دی. لا حسد الا في اثنتين، دوه کسانو ته پسخېدل او دوه کسانو ته کړېدل جایز دي. یو هغه کس ته کړېدل جایز دي چې هغه الله تعالی علم ورکړي، حکمت د دین جوړه پوهه ورکړي، فهو يقضي بها، نو هغه د هغې مطابق فیصلې کوي، ويعلمها، او خلکو ته خیم، ځان سره ساتلی او بس بل چاته نه خیده ته بیا مه کړېږه، دا خو بیا د خزانې خامار شو. هغه علم ته وکړېږه چې په هغې فیصلې کېږي. علم د فیصلو دپاره دی او تعلیم دپاره دی چې خلک پوهوي په دین باندې. او ورجل آتاه الله مالا، هغه سړی آیډیل انسان دی چې هغه الله تعالی حلال مال ورکړی، فسلطه على هلكته في الحق، او بیا دله دا توفیق ورکړی چې شابه اوس یې لګوه په حق کارونو کې لګوه. اسې دا جمع کولو نه خو څه نه فایده نه جوړېږي چې ته را جمع کوې. جمع خو د الله تعالی سره ډېر شی دي که نه، دا بوجۍ خو بره پرتې دي، هغه بوجۍ نه الله تعالی خوله را کولاوی او دلته تښکته را. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زنانه ته فرمایي، غالبا یا ترور ده، یو بل روایت کې غالبا حضرت اسماء ده یا حضرت صفیه ده رضی الله عنهما، ورته ویل لا توکي فیوکي الله علیک، دې بوجۍ ته دا خوله بندوه ما، د دې بوجۍ دا خوله تره ما، فیوکي الله علیک، ځکه چې بره چې کومې بوجۍ دي د هغې خوله به الله تعالی بنده کړي. خرچ کوه، پیسه خرچ کوه، چې خرچ کوې نو نورې به راځي، چې ته نه خرچ کوې نه نو نورې نه راځي. د کوی نه چې اوبه راوباسئ که نه نو بیا دې کې اوبه را پیدا کېږي. او تاسو یو کوی داسې شړلې پرېږدئ، داسې شړې پرېږدئ، هغې کې هغه اوبه ډېرېږي نه، یو خو چې جبز مه کوئ نو هغه به خولې ته سر ته راوخېږي. او چې عام کویان چې دي د هغې اوبه چې ته راوباسې نورې اوبه به پکې را پیدا کېږي. که ته د هغې نه اوبه راوباسې نه نو د هغې اوبه به یو مقدار ته پورې ورسېږي، بس بیا به بندې شي، بیا به نه ډېرېږي، بیا به هلې ډېرېږي چې د هغې نه اوبه راوباسې. مال او دولت دا دې دپاره دی، دا د بندګۍ دپاره نه دی، دا دې دپاره نه دی ته د دې بنده. نو مالداري او دنیاداري، ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، دین او دنیا دواړه چې دین علم ورسره وي نو د دنیا په استعمال پوهېږي. د دین علم چې ورسره نه وي هغه د دنیا په استعمال نه پوهېږي، بیا قاروني نو هغه بیا خپل انجام هم خراب وي. د قارون یوازې دا نه، نور خلک خو ورته وپسخېده، خو انجام خو د قارون برباد شو چې پرې ځمکه ورننوت. فخسفنا به وبداره الارض، دی او د کور او خزانې ولا ټولې په دې ځمکه ورومنډلې، نو انجام بیا د ده تباه شو. کوم سړی چې د هغه سره علم نه وي او د هغه سره مال نو بیا د هغه مال چې دی هغه د هغه دپاره هم تباهي او د نورو خلکو دپاره هم تباهي. مال ډېر ښه شی دی، خو د مال سره بنیادي شی علم دی. ها البته چې علم یې او مال نه وي نو دا هم ډېره ګرانه خبره، بیا د هغه سړي دپاره ازمایش او امتحان بیا ډېر زیات. دا دواړه څیزونه د الله تعالی ډېر لوی نعمت. واقبح الكفر والافلاس بالرجل، او دا یو سړي دپاره ډېره زیاته بده خبره ده چې سړی کافر هم وي او غریب هم وي. خوار هندو ډېر بدبخته دی، خوار هندو چې هندو هم دی بدبخت دی، مؤمن هم نه دی، آخرت هم تباه دی او دنیا کې هم خوار دی، په مړه ګېډه ډوډۍ چې ته ونه خوړه. دا دوه مې درته بنیادي دا خبره وکړې چې دا د جان او د مال قرباني دا دا الله تعالی غواړي. جان چې خپل ځان چې نه قرباني کوي د اسلام دپاره، ته هم د اسلام سره ډېره پورې نشې تللی، ډېره پورې نشې تللی. یو حدیث کې راځي بشیر نوم یو صحابي دی، بشیر، هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاسې د خدای پیغمبر بیعت کوم، تا سره مؤمن کېږم، مسلمانېږم. نبی علیه الصلوۃ والسلام یې را دې خوا که لاس وی دا راته ووایه چې زه به څه کومه.
داسې خو زمونږ په شانتې نه و چې مړه ویې منه او مني بیا یې څوک مني. زمونږ یو دوست و مشر سړی دی، الله تعالی دې ژوندی لري، مشر سړی دی زمونږ مشر. نو هغه وایي یو مولا له دوه ډلې لاړې که نه فریقین ولاړه فیصله یې پې کوله. یو عالم له وایي چې هغه یو یې پړ کړو، نو هغه بل چې راووتو دا یو ته وایي ته پړ یې، بل ته وایي ته ولې نو وایي چې راووتم نو چې کوم پړو نو هغه سره ملګري ورسره ولاړو، یا ملګرو ورته وایي چې څنګه چل څه فیصله وشوه؟ وایي هغه ورته وایي چې مړه څه پړ پړې کول خو څوک یې مني؟ وایي څه پړ پړې کول خو څوک یې مني؟ مطلب دا دی چې خبره دا چې قوت خو غواړي که نه، قوت غواړي. منل چې دي دا بنیادي شی دی. نو خبره مې دا کوله چې حضرت بشیر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې بیعت یې ورسره کوو، نو دی نه وی چې زه مړه خو ووایه بیا مني څوک نه. هغې خلکو کې دا کمال و چې هغوی به وایي چې نه زه به په خبره ځان پوهیومه چې زما د منلو وي نو زه به هله وایم چې زه یې منم، چې زما د منلو نه وي نو زه بیا نه وایم چې زه یې نه منم. داسې یو بل صحابي راغلی د خدای پیغمبره زه سره بیعت کوم، زه مسلمانېږم، زما ټول ګناهونه به معاف شي. نبي علیه السلام وی او وی د خدای پیغمبره تا ته پته نشته که نه چې ما څه ګناهونه کړي دي، ما داسې ګناهونه کړي چې زه نه ویلی شم او نه په حساب کې راځي. ما د دنیا یو ګناه پرېښه نه ده چې ما نه یې کړي، او دا ټولې به الله تعالی ما ته معاف کړي. نبي علیه السلام وی بلکل چې ته کلمه ووایې او د کفر په وخت کې چې څه کړي دي او په رښتیا کلمه ووایې دا ټولې الله تعالی تا ته معاف کړي. وی الله پاک خو ډېر زیات مهربانه نه دی، ډېر زیات مهربانه، ستا د اندازو نه هم ډېر زیات مهربانه دی. هغه خلکو کې دا کمال. نو حضرت بشیر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وایي څه به کوم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ووایي چې مونځ به کوې، روژه به نیسې، حج به کوې، زکات به ورکوې. نو عامو خلکو لپاره به یو څلور مثالونه به یو څه ووایي. نو ده ته پکې جهاد هم ووایي، وایي جهاد به هم کوې. نو بد د لاس را دې خوا کړو. ولې؟ وایي د خدای پیغمبر دا دوه خبرې پکې نه شم منلی. وایي دا دوه خبرې پکې ډېرې ګرانې دي. وایي څه؟ وایي یو زکات نه شم ورکولی ځکه چې زما سره خو دوه اوښې دي، نو که فرض که پایې کې یو زه زکات ورکړم نو به بیا چې ګرځو نو پیاده به ګرځو او زما بچي به پی داسې شي نه خوري. هغه خو ایله چې کومه پی کوي خو ایله زما بچي نو دا ته یو په زکات کې زه ورکړم، هغه به دا خیال وشي که نه خامخا به یو اوښه په زکات کې ورکول غواړي که نه، د اوښو خپل نصاب دی. خو بهرحال خبره دا وکړه چې د دې نو زه زکات ورکړم نو ما سره به څه پاتې شي، بیا به زما سورلي نه وي او بیا به زما بچي پی رسه نه خوري. او بل ګورې دا راته وایم چې غزا له نشم تللی، جهاد له نشم تللی. ولې؟ وایي زه یېرېږم. وایي ما اورېدلی دي چې جهاد له تلل خو ډېر زیات ثواب دی او جهاد له نه تلل ډېره لویه ګناه ده، خو دا مې ما اورېدلی دي چې د هغه ځای نه د مورچې نه را تښتېدل خو ډېره زیاته ګناه ده. نو که زه لاړ شم هلته کې هلته دا خراب خروب جوړ شي او دا سرونه کټ کېږي او دا اینې تویېږي نو بس زه خو به راتښتم بیا. نو چې راتښتم نو ځم سله زه یېرېدونکی ډېر زیات یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا بشیر لا صدقه ولا جهاد فبما اذن تدخل الجنه. بشیر چې نه خیرات او زکات ورکې او نه غزا له ځې نو دا راته ووایه جنت ته به څنګه ځې؟ جنت ته به ځې څنګه؟ هغه وایي ښه وایي چې دا پکې نه نو جنت ته نشم تللی. وایي نه که نه، یعنې د جنت په دې لاره به ته نه څوک وړې، جنت خو لاره دلته ستا به کوڅه پکې خو نه دی، په دې لاره خو به مزل کوي، دا خو عمر چې څومره تعالی الله تعالی درکړی نو په قدم قدم باندې ازمیخ راځي. نو ګوره د کله به دلته هم دا د مال او د جان خبره وه که نه، یو زکات و هغه د مال خبره وه، یو جهاد و هغه د جان خبره وه. دا دوه قربانۍ وایي دا نبي علیه السلام ته وایي چې اصل شی خو پکې دا دی، اصل خبره خو پکې بنیادي دا ده، دا اصل خبره پکې د مال او د جان قرباني ده د الله تعالی په وینا. دا مونږ را خلک چېرته لاړ شي که نه یورپ ته، د یورپیان نه ډېر خلک متاثره شي. زه برطانیه کې یو ځل اول چې لاړم نو هفته مې لا نه وه شوې، ملګرو راته وایي راځه دلته په دې هسپتال کې یو بیمار دی تپوس لې ځو. چې تپوس لې ورغلو نو هغه هسپتال مې وکړ نو زه خو متاثر نه شوم ځکه چې ما مخکې د خلیجي ممالکو را هسپتالونه او سیسټم او دا ټول څیزونه ما کتلي نو زه خو داسې ډېر متاثر نه شوم، خو د هغې به دا خیال و چې ګینې دی به متاثر شوی. نو ما ته وایي چې یاره دا وګوره د دې مریضانو څنګه خدمت کوي. نو بیا پکې یو کس او مشر سړی و، نو بیا ما ته وایي چې یاره صفا جنتیان دي خو بس یو کلمې نه ده ویلې. نو خبره په ما ډېره بده ولګېده، خو ما سوچ وکړم ما یاره دا سړی اوس نه پوهېږي، دا به بیا په درس کې زه پوه کړم. بیا به د هفتې او د اتوار په ورځ به زما درس و، نو بیا درس کې راته مخامخ ناست وم، دا کیسه مې شروع کړه. ما یې ده پکې وویلې چې یو کس پکې چې ښه جنتیان دي خو بس کلمې صرف نه ده ویلې.
نو مې ماته یو قصه را یاده شوه. قصه دا وه چې په یو ګاونډ کې یو سړي خپله ښځه واله، دا ښځې وال نه وي په کار، ښځې وال به څه وي پوهېږې په خبره باندې. ښځه خو به چې بلکل جوړون کوڼې او داسې شل پړي هغه به هم تپړه خو باسي. نو دا رقمې نارتوب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 10 11 بیبیانې یو بیبي نه چېرته پړق نه دی ایستلی. ټولو نه لوی غیرتي ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم په انسانانو کې. نو ښځه وال لکه مې راسه د غیرت کار دی. بهرحال هغه ووالن چې ویې واله دا غرب غروب ضربه یضربو باب روان چې بیا سړی کور نه بار ته ووته. نو ګاونډی ورته ورښکاره شوه، ویې خورې تاسو که رسول درب دروب نه و؟ نو هغه ورته وایي چې ولې نه و؟ وایي چې دا ولې؟ وایي چې څه ګناه مې نه وه خو بس هسې ووالم. وایي اخر څه چل خو به وکړه نه. وایي داسې چل وکړو چې د مسورو پیتي مې پخ کړې وه خو مسور مې پکې هېر شوي و. وایي غلطي دونه نه وه، وایي د مسورو پیتي مې پخ کړې وه خو مسور مې پکې هېر شوي و. نو څه دې کړي وو؟ خو هسې رقې اوبه وې که نه. نو رقې اوبو ته د مسورو پیتي وایي چې د مسورو په پیتي کې مسور نه وي نو څه پکې، خو ته چې اوبو ته دې مالګه ورچولې وه نو دا خو رښتیا غټه غلطي نه وه. نو ما خلکو ته هم داسې وویل. ما د دې خو داسې مثال شو چې ښځه وایي چې غلطي خو مې نه وه کړې او د مسورو پیتي مې پخ کړې وه خو مسور پکې نه و. نو ما چې کلمه پکې نه نو جنت ته به ځي څنګه دی؟ ته دا صفا جنتیان دي خو کلمې نه ده ویلې. جنت ته چې ته ځې نو کلمه به وایې، د کلمې نه بغیر جنت ته ځې څنګه؟ د مسورو پیتي چې پخې نه مسور خو به پکې نه، بیا به پکې مالګه هم پکاري او ورته به داغ ماغ هم څه تڼکه منکه هم ورته پکاري نو شی به جوړ شي. نو بهرحال دا نو هغه حضرت بشیر رضی الله تعالی عنه وی ښه چې دا دواړه پکې زه یې د خدای پیغمبر الله سره دی خوا کا وی چې که بچي مې د لوږې نه مري او که پیاده کېږم خو زکات به ورکوم او که د هغه ځای نه راتښتېدو مې ډېر زیاته م زړه مې رپېږي خو بس نه به راتښتم که هلته په میدان کې چې هغه کافر ټینګي زه به هم ټینګ یم که ځکه چې د دې نه بغیر جنت ته نشم تللی. نو دا جنت نه بغیر د جنت نه پاتې کېدل دا خو څه د دې سودا مطلب داسې شو. دا جان او د مال قرباني چې دا به په دې لار روان یې نو دا به دا قدم په قدم باندې به نه دا غواړي، دا پټکونه دي په دې لاره، دا مرحلې دي، دا منزلونه دي، دا پړاوونه دي. پر یو پړاو کې پر یو پاټک کې به تپوس کېږي. لکه سړي سره کارډونه غواړي، یو عام شناختي کارډ دی، بل یو ځای ته چاونۍ ته د ورتلو یا کینټ ایریا ته د ورتلو دپاره ځان له دپاره ځان له لکه تا سره کار شته که نه، تا پرې ګاډي سټیکر لګېدلی دی که نه دی لګېدلی؟ چې ستا به ګاډي سټیکر نه او بغیر سټیکر نه هلته داخله نه نو ته به څنګه ځې؟ دا بنیادي خبره ذهن کې کېنول غواړي. دا دوه بنیادي څیزونه. اوس الله رب العالمین چې د انفاق خبره کړې ده، پیسه خرج کول، دې دپاره کله د انفاق لفظ وایي، کله الله تعالی د صدقې لفظ وایي، کله زکات وایي. انفاق نفق څه ته وایي؟ نفق جداوالي ته ویلی کېږي. نفق دا نون او فا چې په کومو لفظونو کې که نه، اولنی لفظ نونی او دویم لفظ فای، نو هغې مطلب د څه شي نه څه شی جدا کېدل یا زاید کېدل. لکه نفل، نو نفل معنا زاید شی. لکه نفس پوکې وال، داسې سړی ومن شر النفاثات فی العقد ان جبریل نفس فی روعی. نو دا نفل. نفق سرنګ ته وایي. نو سرنګ خو هلئ چې څه ګټې مټې به ماته کړي نو هله به په منځ کې سرنګ کېږي. نو دا نفره فلولا نفر من كل فرقة نفر وتل انفروا وزه چې په ځای ناسې نو دا نه پاسه وزه انفروا. نو دا نون او فا. نو انفاق معنا دا ده چې پیسې د جب نه سره راواله وباسه. که داسې کېده د یو جب نه راوالی او د بل جب کې کېدې نو دې ته خو بیا څه نه وایي. لکه سړی پیسې راوالي او خپل بچي له ورکړي نو دا خو ټیک ده، ښه کار دی، بچي ستا باندې حق دی چې ته به ورله پیسه ورکړې، ته ورله نه ورکړې نو څوک به ورکوي. خو دا خو هغه انفاق نه دی که نه، پوهېږې په خبره. د یو جب نه دې راواغېستو چې د چا نفقه په تا لازمه ده او هغه له تا څه ورکړه نو دا خو هغه انفاق نه دی، دا خو هر سړی دا کار کوي. اگر چې الله تعالی په دې باندې هم صدقه ورکوي چې ښځې له ډوډۍ ورکوي، په دې هم الله تعالی اجر ورکوي. دا الله تعالی په اجر ورکوي، دا ځکه چې الله ډېر مهربانه دی. خو انفاق دې ته وایي چې تیره وباسې نو د خپل ملکیت نه بار کړي، دې ته انفاق فی سبیل الله. د فی سبیل الله معنا بیا دوه ده. یو د اعلاء دین الله، د الله د دین د غلبې دپاره پیسې خرج کړي، ځکه د کفر دپاره خلک پیسې خرج کوي. تاسو ګورئ که نه دا مشنري ادارې څومره پیسې خرج کوي. تاسو به حیران شئ چې دا یورپیان دا د خپل
نظریاتو د پاره خاص کر د عیسایت والا چې کوم دي دا خلک هغوی نه ډېره غټه پیسه وصولوي په برطانیه کې او په امریکا کې برطانیه کې لا دونه نه دی خو په امریکا کې دا ډېر لوی کاروبار دی د پادریانو او د دا چې کوم ورته دي دغه وایي دا کارډینیل او څه چې ورته وایي دا د دې دا پوپان او پادریان چې دي مذهبي رهنمایان دوی په مختلفو نومونو باندې ډېره لویه پیسه د خلکو نه وصولوي او دې له ډېرې زیاتې چندې خلک ورکوي نو دا پیسه هغوی د دې دپاره لګوي قرآن هم دې ته اشاره کړې فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون خرج دي کې د دین خلاف بیا به د افسوس ذریعه شي د دې دپاره او دوی به شکست خوردني خو مسلمان چې دی دا د خپل مشن دپاره پیسه نه خرج کوي په ځان یې خرج کوي خو د خپل مشن دپاره پیسه خرج کول مسلمان ته ډېر ګران او زه په دې حیران یم د فرقې دپاره خو پیسه خرج کوي دا چې کوم فرقه پرست خلک د فرقې نوم دلته نه علم خیر دی خو دا کومې فرقې زمونږ په مسلمانانو کې جوړ دي نو داسې د دې خلکو دا ذهن جوړ کړی دی چې که د هغه فرقې دپاره د هغه نه پیسه وغواړئ نو هغه د هغې دپاره هر څه ته تیار دی خو چې خالص د اسلام دپاره پیسه خرج کول راشي بس بیا به د لیت العل کوي چل ول به کوي نو اول خرج کوي نه پیسه چې خرج کوي نو بیا د فرقه پرستۍ دپاره خرج کوي د ډلې دپاره خرج کوي نو ټولو نه زیاته خبره خو د دې خبرې حقدار دی چې ته په نظریه او په خپل فکر باندې خرج وکړي نو دا انفاق دی نو د فی سبیل الله یو معنا ده دویمه معنا د فی سبیل الله دا ده چې د شریعت مطابق خرج وکړي خرج خو بېدینه خلک هم کوي هغه چې الله نه مني رسول نه مني قیامت نه مني خرج خو هغوی هم کوي خو هغوی چې خرج کوي نو هغوی د خرج ته کولو دپاره بیا څه اصول او څه ضابطه نشته مګ د خپله خوښه ده کله خرج وغواړي نو وبه کوي او که نه غواړي نو نه به کوي کله په یو طریقه وغواړي یو دا اهم میدان به پرېږدي په غیر اهم میدان کې به خرج وکړي د فی سبیل الله معنا دا ده چې یو د الله د دین د غلبې لپاره خرج کول او بل د الله تعالی د ضابطې او د مقرر اصول او قوانین او شریعت مطابق خرج کول د شریعت مطابق به خرج کړه به هغه د جهاد دپاره نه لکه ته په خپلو بچو باندې خرج کړې دا جهاد خو نه دی جهاد خو دې ته وایي چې د دشمن په مقابله کې خرج وکړي لیکن دا فی سبیل الله کې شامل شو ځکه چې دا د شریعت مطابق دی نو فی سبیل الله معنا دا ده چې د الله د دین د غلبې لپاره خرج کوه او د فی سبیل الله دا معنا هم ده چې د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د ضابطې مقرر ضابطې د قرآن او د سنت د تعلیماتو مطابق خرج کوه دویم دا چې د انفاق ته یو بل لفظ هم ویلی کېږي چې هغه څه شی دی صدقه صدقه یوازې د خیرات ته نه وایي صدقه زکات تم وایي او صدقه خیرات تم وایي انما الصدقات للفقراء صدقې به چاله ورکوي دې نه مطلب زکات نو زکات او صدقات دواړو ته زکات دې ته صدقه ویلی کېږي صدقه ورته ولې وایي ځکه تا ته پته ده صدقه د صدق نه دی صدق رښتیاوالي ته وایي دې معنا دا ده چې یو سړی په یو کاز او په یو مقصد باندې پیسه لګوي نو دې معنا دا ده چې د په ذهن کې دا ده چې دا ټیک د چا په ذهن کې چې دا یي چې دا شی ټیک نه دی نو په هغې هغه پیسه نه لګوي کوم ځای کې چې سړی مطمئن نه وي هلته پیسه نه لګوي ته ورته لکه ماله پیسې راکړه دې فلان کشي له پیسه را هغې له نه ورکوي پیسه کوم شی چې د هغې باندې سړي ضمیر مطمئن نه په هغې سړی پیسه زموږ یو مردان کې یو دوست دی نو هغه خبره کوله وایي چې یو چرسي دی که څه دی دا څه ورته وایي دا نشه چې کوي دا څه پوډري وایي پوډري و نو وایي ما ته یې وایي چې 100 روپۍ را وایي ما ورته وایي چې در به کړم خو پوډر به پرې نشته وایي راته وایي چې نه پوډر ولیده نه غواړه وایي ما ورته وایي چې که ډوډۍ خورې نو ډوډۍ در باندې خورم وایي راته یې وایي چې د خدای دعوه مه کوه ډوډۍ خدای په خلکو خوروي وایي راته یې وایي چې دا د خدای ذمه داري ده خدای پوډر له چاله پیسې نه ورکوي تا نه پوډر له پیسې غواړه وایي زه خو ته دلچسپ غوندې سړی راته ښکاره شوی ورته حیران شوم سړی خو عجیبه پوډري دی داسې عجیبه خبرې وکړه وایي ته یقین وکړه وایي 100 روپۍ مې وله ورکړه سړی ډېر زیات خوشحاله شو وایي چې ډېر خوشحاله شو وایي زه هم روان یم او دا سړی هم روان و وایي چې ګورو مخامخ دا هلته چېته به واده و روجي موجي خلکو په مجموع کې وړې راوړې یو جوان هلک و هغه سره یو مجموع وه او وایي داسې چې موږ ولاړو دلته داسې چمنګۍ غونته کې مو وایي په دې کې چې مې کتل وایي هلک تندک وخوړه او هغه مجمع ته بلکل الټه پرېوته خو په چمن کې پرېوته وایي هغه ماشوم هغه مجمع اوچته کړله لاړه وه وریجې په ځای پرېښودې
او وې دغه د چې ولا راورسېد او ورته کېناسته نو خو بالکل تیار تازه وي خو بس الټا پرته وي نو دونه یو مجمع خو د دوه درې کسانو لپاره پوری وی چې ورته کېناسو شروع وکړ نو زورلم په دې خوا کې زورلم وی ماته داسې وکتل وی ماته وی چې تا ته ما نه وی چې خدای ورکړي وی به راته پکې دا مو وی چې تعلق مو سره ډېر خنه دی کني په مجمع کې به هم را کړی وي خو تعلق به ور سره خنه دی یاره ما وی چې سړی ته هغه ته مې ته په دې نقطه وی کنه خدا د دا و نه وی چې ما سره تعلق خنه دی دا څه و نه وی چې ما سره یعنی ګوره اعتراض عام طور باندې چې ما سره څه زیاته وشي یا زما دعا قبول نشي نو زه دا وایم چې خدای نعوذ بالله ما سره زما دعا وانه اوریده زما سره یا دا زیاته وکړو یا زما خبره وانه اوریده خو هغه چرسیو که بنګیو کار څه بلا چو خو هغه په دې نقطه باندې پویو چې هغه دا و نه وی چې خدای ما سره بد وکړل پر تعلیق او پر پلیټ کې پر مجمع کې ولې نه راکول نو د ځان خبره وکړه وې زما تعلق خنه ده یعنی چل په ما کې دی که زما سره تعلق خره کنه په پلیټ کې مرا کولای شو په تعلق سره زما خنه ده هغه ته ما یره دغه له خډر دلچسپ سره او د سره به تلګ ناش وي بهرحال خبره مې دا د دې لپاره کوله چې صدقه سره چې په یو خبره مطمئن نه لکه دې په دې مطمئن نه چې دې پودر له پیسې غواړي نه پودر له خو بهرحال سره او دلچسپ کار شو نه پودر له مله ورکړي نو ته چې په یو کاز پیسې لګې نو دې معنا دا ده چې ته په دې کاز کې رښتینه ته د زړه نه دا وایي چې دا ټیک دی نو صدقه ته صدقه په دې وجه وایي چې دا د سړي دا صدق دلیل دی دا رښتینوالي دلیل دی دا دې خبره ثبوت دی چې زه چې د دې فکر سره د دې نظریه سره زه متعلق یم زه دې سره تعلق ساتم نو زه په دې کې رښتینه یم ځکه زه یوازې د په خپل خبره نه کوم زه په دې پیسې نه لګوم دا زکات راواله زکات دې ته ولې وایي زکات مرتبه لې زکات مطلب څه شی دی نو زکات صفایه ته وایي او زکات توقد تم وایي توقد وایي په خبره باندې اگر چې په ځال سره دی دا په زی سره چې دی په زی سره زکات د دې معنا صفایي ده او زیاتواله دی نو صفایي او زیاتواله معنا دا ده چې ته د الله د رضا لپاره پیسې خرج کړي نو یو خدا چې ستاسو د مال نه خیره وته خیره تی وته ظاهره خبره ده چې یو شی چې ته صفا کې نو هغه نه بسو کمیږي کنه غنم چې تا یو من واغسته نو پاره کې څه ګونډه مونډه او سو غن بلا پکې پراته وکنه نو چې بیا تا صفا کړو چې بیا دې وته نو کې دې چې کیلو 2 کیلو به پکې کم شي کنه نو په صفایه دې معنا چې شی ته لری کې نه به صفا کیږي نه او کته وې نه دا خو په دې خو ما پیسې ورکړي ایو سړي چې وې چې په ملک کې پکې ګونګټ راغلی وکنه اقیسه کو دې ورېدلې ده کنه وې چې په دې خله کې چک وکنه هغه وته وې چې چک مکوا د یو ملک دانه په طول کې راغلی نو دا څه خو نه کې کنه صفایي خو به کې کنه چې صفایي کې نو دې معنا دا چې سبب هغه نه کټ کې سبب لري کې نه باقي باندې صفا کیږي کنه چې تر سلره نه کې نه باقي بس نه صفا کیږي سونه دا ته سونار لورکه زرګر لورکه هغه یره دا خو دې کې خیره ده دا چې صفا کوم دې کې بدونه کمه او دروغ یا رښتیا و یا بد خدای ته پته او دته به پته یو ټول به دروغ هم نه وي ټول به رښتیا هم نه وي خو لب جب دې روان دي خو بهر حال د صفایه په نتیجه کې بس شی کمیږي با نو دا صفای شو لیکن دا کمیدل په حقیقت کې کمیدل نه یا بظاهر هوتا ته کم خیال شو خو د خلک پاگلان دي چې دا دانې صفا کوي دا په خواجه مزمون د نیاګانې او د مین د بروانه او د چجونه بو دا دانې چې به کور دراولې او دا چج بو دا غلبیل او په دا سب کول او دا غلبیل کول او دا ګونډې دا تاسو د الفاظو پیژنې دی ورونه تاسو کوي ته ګونډې پیژنې په غنم کومو د زنه خبره ما ته چا مرګري خبره کولې په کراچۍ کې د 2-3 ولکان ناشتو و یو ته وی چې دا غنم دا ډوډۍ د سنه پخېږي هغه ته چې دا په صوبه سرحد کې ردی ونی یا بل ته چې قماقله ونی نه هغه وې سو ته خطر ما ته وې چې نه وایي نو دا وسنه له معنی خلک دا بیا ته وې زو ته خطر مو دا به شي ته خطر خو خبر دا غنم بوټي ته خطر وې دا په صوبه سرحد کې ردی ونی دا وسنه دې نه دی خبره دا صفائی دا به خلکو صفائی کوي نه پاگلانو چې دا غنم به صفا کول هم دا چې د ګن سره به وړي کنال ته به پجرند کې صفا کوي کنه ته دا خو کمیږي دا په 1 کیلو کم شو نه دا چې چا به کې صفا کول او کیلو 2 کیلو به کمیدنه دا خمقلانو نه دي صفائی پکار وا صفائی پکار وا بس یابک فتوهر نه به سبا ته د چې دا شټ بدی مخیرنی ولی د جامو بدی مخیرنی ولی په یوه به خبره کنه نه ته به جنانه صفائی نه کوم بیا مې وزن کمی
وزن مې کمیږي بیا دا خبره خو نه صفایه سره زکات صفایه ته وایي بیا زکات نمو ته وایي ګوره چې ګندن وړه چې د دغه ارس ګن سره کوم وړه ته وخورې او هغه به ستا په خېټه کې نو هغه به درته بیماری را پیدا کوي هغه به درته نقصان را پیدا کوي نو ستا وجود به نمو نه کوي نشو به نه کوي ترقي به نه کوي بلکې الټه به ته بیماریږي بیا به پیسې په دوایانو لګې بیا به فیسونه ورکې او که تا دا غنم صفا وخوړو دا خوراک د صفا کو هغه دې وخوړو نو بیا به تا له ترقي ملاویږي نو په زکات کې دا دواړه مفهوم شامل دي پیسې نه بس پیسې خرج کی نو دا باقی به صفا شي دا د پیسې خیره ده دا خیره ده ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بچو حرام کړ وای زما آل اولاد چې دا بدل نه خوري دا خیره ده مال دا موږ نه خورو او دې د پاره په حرام کړي سوال به خلک وای چې دا نبی له صلوات و سلام دا غزاګانې کولې او دا ملکونه فتح کول د دې د پاره چې بچو له ګټه کول نبی له سلام نه نه ما بچو بل نه آرام ما بچی ځان خپل ګټه کوي مزدوري دي کوي دا څه نه خوري نه چې چا ته ضرورت دی هغه خوري نو هغه د پاره جایز دی دا څه نه چې ان رښتیا پکې څه خټي دي وایي په خبره ده خدا دوه خبره مې په دې ته پویولې چې په زکات ورته په دې وجه وایي چې یو دا چې په دې کې صفایي راشي نه په ظاهر ته دا کم ښکاري د 100 په ځای باندې ته 2.5 روپۍ لري کې نو ته دا ښکاري لکه دا خو 97 شو دا 2.5 روپۍ پکې کم شي نو وايي کم شي پکې خوشې صفا شو کنه دا کو ته په دې پوره خيري چې وګد لامبل نو څنګه شو جامې دې مسخاوي نو چې وګد لام پیسې دې په ورکړي دا دوبي له پیسې ورکړي 100 روپۍ دا په ولې ورکړي نو دا څنګه چې صفائی پکار بیا دا چې په دې کې نمو راځي په دې کې زیاتواله راځي پرې کې نشو راځي دا اوچتېږي دا فایده کوي پاک شی چې خورې نو هغه به تا وجود ته فایده رسي دا دوه د درې د دې دا الفاظ ویل دي الفاظ تشریح مې راته وکړه اولنې خبره شو او که دویمه شو هغه دا شو بله خبره چې په دې صدقه کې لازمه ده هغه دا ده چې صدقه او زکات دا د حلال مال نه پکار دی د حلال مال حرام مال خو ټول واجب التصدق دی واجب دی چې دا به چاله ورکی نن مې یو کتاب کته چا سوال کړی چې راځي دا حرام مال چې حرام دی نو چې دا د عبد الله سره دی حرام دی نو چې دا حرام دی نو د عبدالرحمن لپاره ولې جایز دی چې هغه ورکی ما دا اوس په دې نه پوهیږي غریب چې دا حلال والے او حرام والے په دې نوټونو پورې نخته نه دی په دې نوټ پورې نه حرام والے نخته او نه پورې حلال والے نخته دا نوټ نه حرام دی او نه حلال دی نو دا څه دی وای دا په کومه طریقه چې راغله خبره لري طریقې ده کاغه په حلاله طریقه راغې نو دا حلال او که په حرامه طریقه راغې نو دا حرام دی همدغه یو نوټ چې ستا په دې جب کې پروت دی دا تا جب له په حلاله طریقه راغلی نو دا حلال دی خو چې یو کس راغی د دې جیب نه درته اوچت که ویې تخته همدغه نوټ دی چې حلال و خو د هغه جب نه چې لاړ نو اوس څه دی هغه سره اوس حرام دی نو دغه نوټ حرام و که حلال و که ته وایې دا خو حلال و نو چې حلال و نو د هغه سره حلال دی نه هغه سره اوس حرام دی ولې ځکه چې زما جبله چې په کومه لا طریقه راغلی وه طریقه درسته وه نو دا حلال خو د ده جبله چې په کومه طریقه راغی هغه طریقه غلطه وه نو هغه حرام شو نو دا حلال والی او حرام والی په دې شي پورې نښتی نه وي د دې وجې نه د فقه مسله به تاسو ته معلومه وي هغې پسې لږ ډېر تفصیلات نه ځم ځکه زه خو دا بریکونه ډېر په دې وجه لګوم چې خبره ډېره اخوا لاړه نه شي بیا د خلکو د فهم نه بالای نو هغه دا ده چې دا نقود وایي دا په تعین باندې نه متعین کېږي دا نقود چې دي دا په تعین نه متعین کېږي دا ولې وایي ځکه چې په دې کې تعین ځکه نشته دی چې په دې کې حلت او حرمت نشته په دې دا حلت او حرمت په دې پورې نښتی نه دی هله یو سړي ته دی وایي چې هلکه دا نوټ واله ها لکه دا د ما په جیب کې دا 100 روپۍ هلکه په دې 100 روپۍ باندې ماله دا یو پاو څه راکړه مثلا نیمبوان ترې راکړه بیا مې هغه وایي ښه صحیح ده یو پاو نیمبوان چې مې راکړه نو ما دا د 100 روپو نوټ په جیب کې کېښو او د دې په ځای مې بل نوټ راواغسته او هغه مې ورکړه نو دا ټیک ده که غلط دی وایي ټیک ده که 100 روپۍ دا هم دی 100 روپۍ هم هغه دا نشي ویلی چې تا چې ما ته کوم نوټ ښودلی و هغه راکړه هغه در کوم که بل در کوم 100 روپۍ هم دی 100 روپۍ دا هم ځکه چې د دې په دې روپیوالي کې قیمت کې څه فرق نشته نوټ زوړ دی او که نوی دی جدا مسله ده که زوړ نوټ هم د هغه دغه قیمت دی او که نوی نوټ هم د هغه دغه قیمت نو الله رب العالمین د حلال مال نه صدقه قبلی لا يقبل الله تعالی صدقه من غلول
لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الله تعالی چې څنګه بغیر د صفای او د او داس نماز نه قبلې، نو داسې بغیر د حلال مال نه صدقه نه قبلې، حرام مال نه صدقه نه قبلې. او مثال به تاسو په اسانه وي، مثلا یو دیګ مونږه پوخ کړه زردي او زبردست پولاو پوخ زرده ده چې پای کې وهم دا او پای کې دام دیو خو بس هغه کې چې قتلم نو هغه سپی جوټه کو یا پکې چې ته چرګ اورل نو هغه پکې کیسه خراب کړه، اوس هغه ټول شی ګنده شو. چې ګنده شو نو دا چې د دې نه 15 مجمع خیراتی ورکونو دا باقي به پاک شي، چې لاس مجمع ته خیراتی ورکونو دا باقي به پاک شي. نجی چې دا بالکل په اخرین ولا پکې پاتې شي کنه، دا پرې دې کې غم بسې ابم حرام ځکه دا ټول شی ګنده شو کنه، دا ټول دې ګنده شو. نو ته ور دې نه څونه پیسې ورکې چې دا باقي به حلالي. نو حرام مال چې څومره ده نو دا هغه پتا باندې تصدق کول او خیرات کول واجب دي. البته نیت به د خیرات نه کې، ځکه چې دا خو خیرات خو دې ته وایي سره د الله د رضا لپاره دا سه مال ورګي چې د دین دا ستا خو نه. البته دا قبل لپاره دا غستل جایز دي، ځکه چې دا غد لپاره چې په کملار راغله لري تاره چې په کملار راغله ولاره غلطه و، دا غل داسته چې په کملار راغې نو هغه ټیک دی، په دې نوټونو پورې سخاواله نه ونخته، دا نوټونو پورې حرامواله نه ونخته. هغه ته ضرورتمند دی، ته ضرورتمند نه وي، تا په لار غلطه طریقه راغې، هغه خو د چا نه دوکه کړل او نه سود کړل ویګه او په دې نوټونو پورې حرامواله نه خته نه و. په مسله ورسېږي تاسو نو صدقه من غلول د حرام مال نه د خیانت د غلول څه ته وایي؟ د سرکاري پیسې والی، د پراجیکټونو پیسې والی، پوهېږي په خبره باندې د حکومت مال والی، وزیر پاتې شوی، منبر پاتې شوی، بل څه پاتې شوی، ټول خو یو شانته نه وي، خو اکثریت خو دا بل شانته دي. دا مونږ ته پته ده، ته هم پېژنې او زه هم پېژنم، دا د خپل وطن دا خلک چې دي دا زمانه سپټ او پډا خو نه دي، دا ټول زه پېژنم. څومره خلک په دې کې دي چې د حرامو نه ځان ساتي، یقینا داسې خلک پکې شته چې د حرامو نه ځان ساتي. ځنګل وایي د زمرونه نه خالي کېږي، خو داسې خلک پکې ډېر داسې دي لکه په وړو کې مال ده. نو بیا هغه خیراتونه هم کوي، خلک وایي فلان کې ډېر عمرو لم ځي پي او حجونو لم پي ځي، هسې پوهېږي په خبره باندې هندو ستړی خدای ناراض. دا دویمه خبره. درېیمه خبره دا ده چې نیت به صفا ساتي. په صدقه کې به څه کوې؟ نیت. نو نیت په هر عمل کې شرط دی، په صدقه کې هم شرط دی. ستا د خرج کولو نه څه مطلب دی؟ څه له خرج کوې ته؟ نیت دې څه دی؟ نو هغه نیت الله ته معلوم دی. نو خلکو ته یې وینا ته حاجت نشته چې ما دونه پیسې خرج کړې. دا بعضې خلک خفیه غوندې تهجد وکړي یا څه شی وکړي، بیا سبا له خلکو ته وایي یاره جي د شپې 2 بجې زه راپاسم، تاسو کره خو رڼا نه وه. نو ما ته پته ده چې زما د رڼا تپوس نه کوې، خو لکه ما ته دا ښکاره کوې چې زه د شپې 2 بجې راپاسم. چې راپاسې نو دا ګوره الله تعالی سره چې څه لین دین ته کې، نو دا داسې کوه چې بالکل د بل چا څه دی ته که ته تهجد کې نو ته د خدای د رضا دپاره یې کې نو پټې کوه، که ته صدقه کې نو په حدیث کې راځي داسې صدقه وکړه چې حتی لا تعلم یمینه شماله ما تنفق یمینه، چې په ښی لاس یې ورکې چې ګس لاس ته پته ونه لګي. دا ځکه چې الله دپاره خرج کوې که نه، نو الله تعالی خو ویني، او د دې په بدل کې بیا الله پاک هم تعالی بیا څه شی ګوره د دې 2 څیزونو په منځ کې تاسو ته ما بل ورځ یو خبره کړې وه چې د عمل او د رد عمل په منځ کې یو مناسبت دی. نو دلته الله تعالی وایي ګوره ته خرچه پټه کوه، نو ما هم تعالی پټ څه څیزونه ساتلي، چا ته مې ویلي نه دي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. جنت کې چې ما د داسې خلکو دپاره مؤمنانو دپاره څه تیار کړي هېڅ چا ته پته نشته. دې معنا دا ده چې دا د هغې چا دپاره ما تیار کړي دي چې کوم خلک څه دي، چې کوم خلک ما سره خپل تعلق ساتي او صرف زما د رضا دپاره منځونه کوي د شپې، خلک ته خبر نه وي، زړه کې د خدای نه یره ساتي، چا ته یې پته نه لګي، که روجي نیسي پته یې چا ته نه لګي، که خرچې کوي پته یې چا ته نه لګي، چا سره څه ښېګړه کوي پته یې چا ته. داسې خلک شته چې هغې داسې ښېګړې خلکو سره کوي چې کله بیا د دنیا نه لاړ شي خلکو ته پته ولګي چې اوهو ښه دا خرچې به ده کولې، نو په دنیا کې اړو پته ونه لګېدل. او بیا داسې وکړي چې خړي له قسم ورکړي چې ګوره چا ته به ویې نه.
نو دا د الله تعالی نو بیا د دې په بدل کې الله تعالی ولم څه پټ څه ساتلی الله تعالی او امام تعالی پټ څه شی ساتلی دی ښه تا د خلکو نه پټ د ما د رضا دپاره څه کارونه کړي نو امام تعالی پټ څه ساتلی چې هغه لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې هغه غوږونه اورېدلي نه دي او سترګو لیدلي نه دي او د چا په زړه کې تیر شوي نه دي د جنت د دې نعمتونو نه علاوه بل څه شی دی چې هغه د الله تعالی ساتلی نو نیت صفا پکار دی په هر عمل کې نیت انما الاعمال بالنیات هر نیک عمل بدل به دا په نیت باندې ملاویږي چې نیت د درست دی که خراب څلورمه خبره چې دا هغه دا ده چې په سختو حالاتو کې چې خرچه کې نو دا ډیره زیاته الله تعالی ته مقبوله ده او چې په عام حالاتو کې هر څوک کوي او ته وکړي نو داسې نه وایي چې مه کوه خو په دې ځان پوهېږه چې کوم وخت کې خرچه ډیره ضروري او بل څوک یې نه کوي او ته ورمخې ته شي نو دا ډیر زیات اهم کار دی قرآن تقسیم کوي لا یستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل چې د فتح نه مخکې د غلبې نه مخکې چا جنګونه کړي دي او د غلبې نه مخکې چې اسلام لا غالب شوی نه و چا پیسې لګولې دي نو د هغې خلکو خرچه او د هغه روانو خلکو خرچه برابر نه ده اگر چې وکلا وعد الله الحسنى اجر به الله ټولو له ورکوي لیکن دا چې چا په سخته کې خرچه وکړه چا په داسې وخت کې وکړه چې چا نه کوله نو د هغې خرچه د نورو په نسبت باندې بدل بل دا چې صدقه جاریه کوشش دا پکار دی صدقه جاریه دا چې صدقه چې هغه همیشه دپاره روانه چې ستا د مرګ نه بعد هم جاري داسې د نیکۍ یو کار وکړي یا لکه د اوقاف چې د مسلمانانو یو طریقه ده په اسلام کې اوقاف یو اداره ده یا یو فرد دی تا ته پته ده چې دا د الله د دین ډېر لوی خدمت کوي او ته درته ووایې چې هلکه دا ته چې څومره خدمتونه کوې دې باندې ما دا فلان کې د دې فلان کسیز د آمدن د دې کور دا کرایه یا د دې دوکان دا کرایه دا یا د دې کارخانې دا دومره حصه دا ما ستا د دین د دې کار دپاره وقف کړی څو پورې دا کار رواني بس دا خرچه به ردې نه کېږي نو دا اوقاف د مسلمانانو دا د اسلام یو طریقه وه د مسلمانانو اوس بالکل پرېښې ده پخوا به د ادارو له خلکو اوقاف ورکول علماو له به یې ورکړو مدارسو له به یې ورکړو نور چې ته داسې څه د نیکۍ اسپتال له به یې ورکړو دا په یورپ کې چې دا کومې لوی لوی ادارې دي نو دا په اوقافو دا د اوقافو طریقه هغه یورپیانو زموږ نه زده کړه مسلمانانو نه یېره شو نو دا صدقه دپاره دا یو طریقه ده چې سړی مړ شي نو بیا د هغې نه بعد د هغه دپاره دا فایده پټه صدقه ورکول ښه دي او کله کله چې ضرورت نو ښکاره هم ورکول پکار دي البته دا نه چې یو فرد له سړی څه شی ورکوي نو پکار ده چې پټې ورکړي او یو منظم جماعت لا یا یو نظم لا یا اسلامي حکومت لا یا یو پارټۍ لا چې څوک چنده ورکوي نو پکار ده چې ښکاره یې وله ورکړي ځکه چې که فرض که دا پارټۍ او د منظم خلکو له یو منظم جماعت دی یو منظمه ډله ده او هغې له خلک پټې پټې پیسې ورکوي نو دا خبره امکان شته دی چې دی خو ځکه پټې ورکوي چې دی وایي چې خدای پاک به خبر شي بل څوک به خبر نه شي خو دا خبره هم امکان ده چې بل چا دا هایجک کړي د موږ نه پته نه لګي دا پیسې د چا نه راځي د کوم ځای نه ولې راځي اصله چې چا په بل طرف روان کړی ځکه پیسه خو سړی په بل طرف روانوي که نه چې دا مسلمانانو ته پته وي چې بهی دا شی خرچه کېږي نو د کوم ځای نه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د چندې اعلان وکړو نو خلکو به راوړلو او نبي علیه السلام به داسې ناستو په منبر او دنیا دلته به ډېری ولاړو او یو به دومره اوس هم موږ ته پته لګي یعنې نن که ته دا معلومات کې چې په غزوه تبوک کې چې دومره لوی ډېری ودرېدو نو چا پکې څه راوړي نو نن ته هغه معلومات کولی شي تر دې چې هغه یو لپه کجورې پکې چا راوړی وي حضرت ابو حیثمه رضی الله تعالی عنه د هغه نن په تاریخ کې موجود دی چې دا هغه سړی دی چې مزدوري کړې وه او یو لپه کجورې راوړی پرې ور واچول او د چا د سرو د سپینو هغه ډېرکي راوړي وو هغه بوجۍ راوړی وي هغه هم معلوم دي لهذا دا خبره به ذهن کې کېنوی چې فرد لکه یې ورکړي نو پټې ورکړه او یو منظم جماعت لا یا یو ادارې لا یا اسلامي حکومت لا چې پیسه راځي نو پکار ده چې د هغې ادارې سره متعلق خلکو ته پته وي چې دې ادارې له خلک د کوم ځای نه دا پیسه راوړي دا چې ته ما ته ووایې چې نه په ما اعتماد کوه به دا راځي جي بس کوم ځای نه راځي نه زه در باندې اعتماد هم کوم خو ته داسې زبرګ هم نه دا هغه زمانه هم نه ده چې په دې کې ټول خلک زبرګان لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر مالا مطمئن کې چې پیسې د کوم ځای نه راغلی نو زه به هلته سره ځم نو دا دوه خبرې پکې ذهن کې کېنوي دې نه بعد بیا یو خبره دا هم ذهن کې کېنوي چې دا غربت لکه غریب سړی دی د هغه دا خوښه وي چې یاره ما دې هم خرچه وکړې خو خرچه نه شي کولی نو دا یو مسله دلته زما ذهن کې راغلی چې دې دواړو خبرو لږ وضاحت وکړم او په دې کې د علماو پخوا نه ډېر لوی بحثونه کړي دي
چې غریبي خره که مالداري خره. صحیح خبره خدا ده چې مالداري خره. ولې مالداري خم ده، خو د خوالي سره بیا سمشته ازمایښتونه هم ډېر. غریبي د مالدارۍ په نسبت باندې په هغې کې ازمایښونه کم دي. اوس ته وایې چې ته ما ته وایې چې غریبي نه ده، ښه مالداري ښه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو غریبي خوښه کړې ده. نبی علیہ السلام خدا دعا کړې وه چې اللهم احیني مسکینا وامتني مسکینا واحشرني فی زمرة المساکین. او الله تعالی ورته وویل چې که غواړې د احد له د سرو زرو کوم، نبی علیہ السلام وی نه، دا نه غواړم. د هغې وجه دا ده چې که نبی علیہ السلام مالداري غوښتې نو ته څه وې چې بیا به حضرت بلال او عمار او یاسر او صهیب او ابو هریره او دا غریبانان صحابه کرام به بیا د نبی علیہ السلام خواته چاپریخي وي. د مالدار خلکو خواته بیا مالداران را جمع کیږي او هغه په دې وجه سره بیا را جمع کیږي چې هغه وایي چې څه خو زما سره اسیم دي او څه د دغه نه به نورم که خیر ډېرېږي. نو بیا به د مالدار د مالدارۍ د وجې نه د پیغمبر خواله راتله او د دې غریبانانو باډو قدر نه و. نو د نبی علیہ السلام په دې مسکینۍ او په دې غربت کې نبی علیہ السلام حکمت دا و. نبی علیہ السلام الله تعالی پوی کړه په دې کې حکمت دا و چې د نبی علیہ السلام خواله څوک راځي نو د هغې پته لګي چې مخلص دی، مالدار راځي نو هغه به خرچه کوي. یوازې دا نه چې د دې دپاره به راځي چې د هغه په پیسه پورې به نوره پیسه نخلي. او غریب کې راځي نو د غریب به هم پته لګي چې غریب په دې وجه کني غریب کې د مالدار سړي خواله راځي که نه، د مالدار سړي په ذهن کې دا راځي چې یاره دا ده چې ما ته سلام وکړو که نه، نو دې کې هم څه مطلب دی. دا غربت چې دی که نه، په غربت کې چې کوم ازمایښونه دي په هغې کې غټ ازمایښت دا دی. یو دا چې غریب سړی که نه نو که د مالدار سړي خواله ورشي که دی د هغه سره ډېر هم زیات مخلصي، خو هغه وایي نه دا دی چې د ما خواله ځي راځي که نه، دا ځکه چې دا به یې مطلب وي چې زه خو که چېرته څه ترې راولوړېږي که هغسې ځان وګورې را وګورې نو دی به وایي چې جوړ ماله څه راکوي. د ده په اخلاص باندې هغه هم شک کوي. دی په خپله هم په دې سوچ کوي چې یاره زه خو د دې بل تپوس له ورشم یا د ده جنازې له ورشم، زه خو که مې ویني نو که بله ورځ مې چېرته ضرورت شي نو د ده په هغه نو ده باندې دا ازمیښت ده باندې دا دی بې صبره مې کله، دی ناشکره مې کله، الله نه ګیلې هم ډېرې زیاتې کوي، دی بې صبري هم ډېره زیاته کوي، د ده په دې اخلاص خلک شبه هم ډېر زیات کوي. نو د ده خو دا دوه درې ازمایښونه دي. او کله کله دی د بې صبرۍ د وجې نه او دی د کم د مال د وجې نه کله کله د چا ایجنټ هم شي، کله پیسو ته ټینګ نه شي نو د چا ایجنټي هم اختیار کړي، ایمان هم خرڅ کړي. نو دا ازمایښونه په دم دي. په دې مالدارۍ کې هم څه ازمایښونه دي، خو په مالدارۍ کې بیا سړي ته دا مواقع هم میلاو دي چې هغه د الله د دین څخه خدمت هم کولی شي. څه موقع ته داسې میلاوي غریب سړی که وغواړي نو هغه به څه چنده ورکړي. اگر چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث کې دا راغلی دي چې 1 روپۍ د 1 لاک روپو نه مخکې شوه. صحابه کرام وایي څنګه؟ وایي ده سره همدغه 1 روپۍ ونه او هغه د خدای د رضا دپاره ورکړه، او هغه بل که 1 لاک روپۍ ورکړې خو مثلا هغه سره کروړ نه و، نو هغه نه چې 1 لاک روپۍ لاړې نو څه چلو شو د هغه پیسه، او د ده په جیب کې همدغه 1 روپۍ وه هغه هم د خدای د رضا دپاره ورکړه. نو لازمه خبره وه چې د الله تعالی په نسبت باندې د هغه 1 لاک روپو په نسبت باندې د دې 1 روپۍ قدر ډېر دی. الله تعالی په نسبت بې قدري نشته، خو د هغې باوجود هم کله به ورسره 1 روپۍ هم نه وي او زړه به یې غواړي نو اجر به ورته میلاو شي، خو هغه کار خو به ونه کړي. مالدار چې دی په مالدارۍ کې هغه به دا دواړه هغه نیکي هم وکړي، هغه به د چا مدد هم وکړي. لیکن د مالدارۍ ګورې فتنې هم بیا ډېرې زیاتې دي. د مالدارۍ تا ته پته ولګېده قارون د خپل مال د وجې نه څومره تکبر، په مالدارۍ په وجې په سړي کې تکبر پیدا کېږي، په غریب کې به څه تکبر پیدا شي. ادې وجه نه خو شیخ سعدی رحمه الله وی تواضع ز گردن فرازان نکوست او گدا گرد تواضع کند خوی اوست. تواضع عاجزی دا هغه چا نه خوند کوي چې تواضع ونه کړي نو هم کولی شي چې به نه کړي، تکبر کولی شي. غریب به څه تکبر وکړي؟ غریب که تواضع کوي او عاجزي کوي دا خو د خوی دی، چې تواضع نه کوي نو څه کوي؟ دا بنیادي خبره ده چې د مالدارۍ په وجه باندې په سړي کې تکبر پیدا کېږي، بیا په هغه کې د مال نشه پیدا شي. پر دې مال کې مصیبت دا دی چې دا څومره ډېرېږي نو دې سره محبت زیاتېږي. د سړي خو دا خیال دی دا ډېر چې ما محبت کم شي، چې دا څومره ډېرېږي نو ستا خو دا خیال دی چې ما مال را پیدا کړه، خو هغه مال وایي ما ځان له سړی پیدا کړه، او وایي ما ځان له ښه زبردسته نوکر او مزدور مې ځان له را پیدا کړه. دا جګړه وایي دا جنګ رواني په حقیقت کې. دا یو خبره ذهن کې کېنوی چې د مالدارۍ بیا ازمایښونه ډېر زیات، تکبر پکې را پیدا کېږي. که ده سره څوک په اخلاص هم لاس ملاوي دا وایي پرېږده مړه ګرځي به د به هم څه مطلب وي، څه له راغلی بیا څه چل دی خیر خو دی ولې سلامونه کې
پاکه زه خو بس رالم بله خو عالم ته نو د هغه په هر چا په اخلاص باندې بیا شک کوي شوبه کوي وایي په خبره بیا دا غریب ورته کله کله ګناهګار هم ډېر زیات ښکاري وي دا مال چې خدای ډېر راکړی د زه پېژندلی یم او دی هم ښه پېژندلی وایي په خبره باندې کله کله دی بیا دا دومره د دې مالدارۍ په وجه باندې وایي که نه قرآن مجید کې چې ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا دا په دنیا کې مال خدای راکړی دا زه دلته پیژندلې ما هلته به مال ډېرې راکړي او ته به هلته هم داسې خوار ګرځې په هغه حدیث کې راځي چې دا مالداران به دا جنت دا غریبانان 1500 کاله مخکې جنت ته ځي نو بل ورځ ما سره چا ګپ لګاو ورځې ډېرې وشوې میاشت به کېږي ما ته وایي چې دا د یو مالدار او د غریب په منځ کې دا خبره دلته زمونږ پر پېښور کې دا مسله وه چېرته اوس ما ته څوک معلوم نه دي دا به د چا وخت نو هغه مالدار ورته وایي چې ته خبرې چې دا به ولې تاسو زمونږ نه مخکې 1500 کاله مخکې جنت ته ځئ نو هغه وایي چې ځکه به زه چې بس غریبانان دلته دنیا کې خدای غریبانان پیدا کړي دلته به مخکې ځو وایي چې نه څنګه چې دلته کې مونږ راځو د هغې نه مخکې تاسو صفایه مپایه کوئ که نه نو تاسو به خدای جنت ته دې دپاره 1500 کاله مخکې ولېږي چې مونږ به صفایه مپایه کوو زما به مخکې دا خبره وکړه نو ما ورته وایي چې تا ورته به داسې ویلې وې چې مونږ به په صفایه کوو خو یو به په جنت کې او ته به بار تودو غرمو ته ولاړې 1500 کاله به غرمو ته ولاړې نو دا ستا عزت شو دا خو چې تم په جنت کې په یو ځای کې په اوچت ځای ناست وې او ما دله صفایي کوله نه بیا ټیک وه خو ته خو پر جنت نه بار ولاړې که نه دا ځکه چې دا د ده په دماغو کې یو پوره یو څه شی پروت چې زه دا د دې مالدارۍ دا تکبر اسراف کوي زیاته کوي نمائش لپاره خرچه کوي تبذیر کوي فضول خرچی کوي بل د خودنې لپاره کوي ناشکری کوي د الله تعالی مال ول الله تعالی ورکړي د الله شکر نه ده و یاره دا خو ما ګټلې ده قارون ته خلق وی ګوره د الله تعالی شکر وی نه انما اوتیته علی علم مال چل راځي مال چل تعالی چل نه درځي یا دا مطلب دی چې خدای مان پیژني او تام پیژني تیم خو پیژندلې نو داسې ګرځي او زه پیژندلې مال یې دونه نو دا ناشکري کوي د الله تعالی نو دا د مالدارۍ دا غټ نقصان دی غفلت یې پکې ګوره سړی چې غریبي اوږدې اوږدې دواګانې کوي سړی چې غریبي که نه نو اوږدې اوږدې دواګانې کوي او سړی مالدار یو ضرورت یې نه چې سلام وګرځي السلام علیکم تاسو کدی نه دا یو لاس داسې کې او دا بل داسې کې او پاسې ځکه دا وایي زما ضرورت نشته که نه ابل ته وایي ما څه غواړې دې اوږدې دواګانې شروع کړي غریب چې نو د هغه غریبۍ کې الله تعالی ته توجه وي هغه مالدار په مالدار هغه د دې په منځ کې چې سوچ کوي که نه هغه د مونځ هم چې سوچ هغه په دې کې هم د خپلو پیسو غم اخیستی زمونږ یو مفتي صاحب الله تعالی دې وبخښي زمونږ د استادانو استاد مفتي محمد یوسف صاحب مولانا مودودي باندې علمي جایزه هم لیکلې ډېر لوی عالم او ډېر لوی نو هغه راته یو کیسه وکړه په دهلي کې ما په مدرسه کې سبق وی د جامع مسجد دهلی کې سبق وی امینیه دهلی کې سبق ویل وی الته ما سبق وی نو وی جمع وشو نو وی یو سړی راغی داسې خپه شو چې دا جمع ته وشوه داسې توبې ایستې وی چې یاره بس غرق پرک شوم جمع رانه وشو وی ما وی چې یاره په دې ټول دهلي په دې هغه کې دا یو سړی نه دی دا سم ولی الله دی ځکه چې دنه جمع وشوه نو دا دونه زیات خپه شو وی ما وی چې یاره د ده سره خو دا لاس ملاول ثواب دی وی کېناستم ورسره وی چې ده دا مونځ وکړو وی سره الله مو ډېر په مینه مې ورسره لاس ملاو کړو وی ما ته یې طالبه ولې نو وی ما ورته دا خبره وکړه چې دا تا نه چې جمع لاړه نو دا خو ته ډېر زیات خفه شوي نو ما وی چې تا سره لاس ما ته وی چې خفه کېږم به نه اوس چې په امام پسې به زه ودرېدم نو بس کته پورته کېدل او د رکعتونو شمار د امام ذمه داري وه ما به خپل پروګرام او حساب کتاب او د کاروبار او دا اوس راته ډبل کار را پیدا رکعتونه به هم شمارم او حساب به هم کوم نو دا اوس زما د حساب کتاب وخو نو زما د حساب وی ما وی چې خدای خو دې تا غرق او پرک ما خو وی چې تا خو سم برک سړی ته ظالمه ته جومات ته دې دپاره راځې بهرحال دا خبره ما د چا په مخ کې وکړه هغه خو د یو بل تعویل وکړو هغه وی نه وی کېدی شي چې د ځان پټو د ده نه دا د ده دپاره کوله چې زه ډېر ورځ ښه سړی نه یم زه ما لاسنیوي مه کوه هسې نه چې نو ما دا ګمان خو ښه ګمان دی خو ګمان جدا شی دی او د هغه خوله جدا شی دی په خولې چې څه ویلي نو مونږ هغه ومنو که هغه ګمان ومنو د خپل ګمان خو پته نه لګي چې څنګه دی خدا خو د په خپله خوله یو خبره وکړه بهرحال هغه الله ته پته او ده ته به پته وي خدا مې راته ووایي چې د مالدارۍ نقصانات بیا د هغې نه بعد
په مال په محبت کې اضافه. بیا مالدار سړی دا کار کوي چې دا مال د په نسبت باندې د شرافت معیار د هغه سړي خبره ته غوږ دی چې چا سره مالي. لکه تاسو ته پته ده کنه زموږ په وطن کې چا پورې دا وګدي لکه ختی کنه د خبره ډیره منلې کی د لکه باندې پوهیږي دا سابقې لاحقې دا لاحقې ته لکه وایم کنه نو لاحقه او لکه خدا قاف اکثر خلک نشي ویل نو ته دا لاحقه وګونه پوهیږي په خبره سابقه لاحقه چې دا فلان کې دی او دا داسې دی او دا داسې دی دا داسې ځکه نه وایم چې یو ټکی وایم چې ته خپه نشي چې دا زور زیات کړ نو چې دا چا په دې نوم پورې ډیر زیات دا نمونه خطي شروع ستور کته برا چې دومره فلان کې دی او علامه زمانه دی ها او دا یو حدود او دا منصب دی په خوا داسې و وست نو دا هغه سړي خبرو ته خلک ډیر زیات وګ دي او چې دا سابقې لاحقې پکې نه نو خلک څنګه وي په پښتو کې د خوار مولا په بانک څوک جل جلاله نه وي ها نو خبره داره چې د مالدارۍ غټ نقصان بیا دام دی چې د په نسبانه د فضیلت او د غوروالي او د شرافت او د سړیتوب معیار سي همدغه مالداري د بیا د غریب سړي په مجلس کې د ځان بد ښکاري هغه د مکه خلکو ته قتل کنه ودا غریبانان د په خوا کې ولې ناشتي وي موږ د دې په خوا کې شرمېږو چې موږ د دې په خوا کې کینو نو دا چې څو غریبي نو هغه نه ته پدې وي چې هغه دغه خبرو ته احتیاط کوي او چې څوک مالداري نو هغه د دې خبرو احتیاط کوي نور دا دواړه د الله تعالی له طرف نه آزمایښونه دي پچا په غریبۍ کې آزمایش دی او پچا په مالدارۍ کې آزمایش دی دا دنیا اسم تیرې دوه والا ده دا شی وګڼه بل ورته دا مثال ته بیان وې چې دا یو امتحاني حال دی نو حال نه یو حال ایر کنډیشن دی پای کې سره پیپر ورکي هم په 2.5 غنټه کې خپل پیپر خلاصي خو پیپر ورکول دغلطه هم دې نه راغلی چې دلته ایسي لګېدلې دی ځکه او بل سره پټاټ ناس دی هغه هم پیپر ورکي دا پټاټ چې ناس دی چې د پیپر ټیک ورکو کېدې چې د ګولډ میډل والی د 100% نمبر والی د پاس شي اکم سره چې په ایر کنډیشن حال کې ناس دی کېدې چې هغه پیپر ور نکي نو هغه ایر کنډیشن هغه څه فائدہ ورکړه خو فیل شو اصل اعتبار دی نه دی چې پیپر ته په کوم وخت ورکې په حال کې صورتحال څه دی اصل خبره ده چې هغه پیپر تاسو څنګه ورکو او داغه په نتیجه کې ریزلټ څه دی ستاره ریزلټ څنګه او داغه ریزلټ څنګه نو اصل د دنیا مثال هم داسې دی غریبي او مالداري دواړه آزمایش دی اصل شی د ریزلټ سره تعلق ساتي چې ریزلټ څه دی دا هغه بنیادی خبرې دي چې هغه ته ما وکړې اوس د آیاتونو ته ترجمه ته سوچ کوئ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه دا کتاب چې د پدې کې شک نشتا هدل للمتقین هدایت د متقینانو لپاره الذين يؤمنون بالغیب دا کسان دي متقین چې ایمان لري په غیب او یقیمون الصلاة ومنځ قائمي ومما رزقناهم ينفقون او تسول مور کړي نو خرج کوي دا غینه خرج کوي الله وی دا ما در کړي نو دې خرج کاوه دې لپاره مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال د خرج دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه د الله د رضا لپاره کمثل حبه پشان د مثال یو دانه ده انبت سبع سنابل چې هغه زرغون کې ووږي او فی کل سنبله 100 حبه او په هر وږي کې سل دانی نګور الله تعالی وي ته خرچو کا دا زمیدار چې د ځمکه کې پیسې دا دانه واچ ورواچي او په الله اعتماد کړي الله تعالی ولا سمرا یو په شو ورکی الله وي زدل یو په وسو در کوم بلکې ردی نیم زیاتو ما او دا خرچه دا د سړي د نیت پورې او د حالات پورې دا والله يضاعف لمن يشاء والله د دینم د چن اجر ورکی هغه چاله دا غیر عاد شي والله واسع علیم والله تعالی فراخ قدرت والده پوره پنیتونه باندې د نیت مطابق اجر ورکي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه شان چې خرج کوي خپل مالونه د الله د رضا د پاره او د الله په لار کې ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى بیا نور پسې کوي په خپل خرج پسې احسان او بعد الله تکلیف چې چاله تکلیف ورکړي چې ته زما په ډول وی شوی او ته خدا شي لهم اجرهم عند ربهم دي د پاره بر دي مزدوري ردي پر پنز ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او پدی باندې يرونه بدی غم جنشي او که پیسې د سره نه نشري ته معاف کا قول معروف وکنزل وبدر دي موای قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى
زما خیال دار چې د آیاتونو ترجمه به سبا وکړو، خو زما دا خیال دی دا موضوع مختصره ده، نو دا به زر دغه شي او هغه بیا ونشوه. البته دا یو خبره ذهن کې کېنول غواړي چې زما دا خیالو ملګرو سره به صلاح وکړو، دا چې کوم د دې اجتماع یا د دې درس چې دا کوم تاسو دلته وینئ دا اخراجات دا سیستم دی او دا بجلی ده او دا دی او دا دی خیمې دي او بلفونه دي او دا دي د ټولو باندې چې کوم خرچه راځي، نو زما خو دا خیال دی چې په تاسو کې به داسې خلک وي چې هغه په یوازې یا دوه درې کسه هم دا خرچه برداشت کولی شي. او زما خیال دا دی چې که د دې نه مونږ بچ شو، دا ملګري ما سره دا ووایي چې که دا پټ غوندې څوک داسې خرچه ورکړي د ملګرو له هغې سره رسیدونه به وي دا هلته ملګري ناست دي، نو دا څادرې ګرځول چې دي دا د ډېر څه کار هم نه دی او دا د مجبورۍ نه مونږ کوو. نو په دې اخره ورځ باندې زموږ خو دا خیال و چې د اخراجاتو دپاره به مستقله عامه چنده وکړو، خو که داسې وشي چې څه خلک داسې وي دا تقریر دا انفاق دا درس یوازې دې دپاره مونږ نه وښودی چې تاسو نه به د چندې اپیل کوو، خو د ملګرو دا خیال و چې دا اپیل پکار دی، مخکې هم دا طریقه را روانه ده او زه ګورې په دې اپیلونو کې بالکل نه یم چې ما دا اپیلونو چل مال راتلی نو ما به ځان له اوس غټه اداره جوړه کړې وي او به مې کولی، خو په دې چلونو ګورې زه پوهېږم نه او دا ملګري رانه ګیلې هم کوي وایي ته چندې په چل باندې نه پوهېږې ته چنده نه شې کولی، او نور ملګري چې دی نو هغه د چندې دپاره په ډېره ښه طریقه بس نه پوهېږم په دې باندې، په کوم شي پوهېږم هغه تا ته پته ولګېده چې په دې پوهېږم او چې په کوم نه پوهېږم نو بس په دغې نه پوهېږم. خو سیده ساده خبره مې راته وکړه چې که داسې څه ملګري داسې وي چې هغې په دې کې خرچه وکړي نو دا خو ډېره د خوشقسمتۍ خبره به وي، نو دوه کسه څلورې شپږې نو که دا خرچه پوره شي نو زما خیال دا دی چې دا د چا دلچسپي بیا نه ده چې خامخا دې په صادر کې پیسې راغونډې کړي، نو که د هغې پورې خرچه پوره شوي نو بیا به دغې ته حاجت نه یو کني، نو بیا به هغسې هم کوي ملګري، ځکه چې دا اخراجات خو هر چا ته د جب نه ورکول ګران دي، خدمت ملګري وکړي خو هر سړی خو د دې خبرې جوګه نه وي، نو که څه ملګري داسې وي خو دا خبره درته بیا دوباره وایم چې هسې نه چې ذهن کې هم دا راشي چې دا درس د صرف د دې دپاره او دا درس د دې دپاره بالکل نو، الله تعالی په نیتونو باندې عالم دی او الله تعالی ته زموږ نیت معلوم دی. الله د او تاسو له د پوهې او د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم انك عفو كريم.